Life like a wayfarer journeying, like a stranger on his way back home. سلام چې کله نهنیم سوه کاله خپل قوم ته نصیحت او تبلیغ وکړو او قوم ملنډې شروع کړې، ټوکې شروع کړې، استهزاء شروع کړې، او کله لیونی ورته وي، کله دروغجن ورته وي. نو نوح علیه السلام چې د قوم په مقابله کې الله ته چغه وی، نو څه وی؟ رب ان قومي کذبون. خدای زما اے ربا، مونږ وایو خدای اے ربا زما ان قومي کذبون، بس زما قوم زما تکذیب وکړو. رب انصرني بما کذبون. او چې بیا ورته قوم وی مجنون وازدجر، دا نوح علیہ السلام خو لیونی دی. نو دی بیا څه کوي؟ دی وی فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. خدای بس زه د قوم مقابله کې نور طاقت نه لرم. رب لفظ وی، رب ای رب زما مدد. او چې قوم نورم تنګ کا او ډیر زیاتې پریشانه کا، او الله ورته کشته جوړه کړه، کشته جوړه کړه او کشته پورې ولا ټوکې شروع کړلې. نو بیا څه وایي؟ رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. دا نه وایي چې اللهم لا تذر، دا الله نوم اسم ذات دی او څوک اسم اعظم دی. نه، دلته رب لفظ استعمالوي. رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. بس الله چې دا کافر یو کور پرې نه دی بدات مکه. انك انتظرهم يضلوا عبادك. الله کنور جمدی پرې دی نو چې دا ویا دوا یا به مسلمانان کړي دا مله ګډ وډي. او کوي چې نیکان به پیدا شي نو ولا یلد الا فاجرا کفارا. په دې نه نیم سوه کاله کې د دوی نه نیک پیدا نشو، همدغه فاجران ته پیدا کېږي. نو د قوم په مقابله کې چې نوح علیه السلام الله ته آواز کوي، کوم لفظ استعمالوي؟ د رب لفظ استعمالوي. او بیا ورپسې حضرت هود علیه السلام، اوهو هود علیه السلام څه وایي؟ رب انصرني بما كذبون. اللهم انصرني نه وایي، یا الله رب انصرني، اے زما ربا زما مدد وکا. قوم میں تکذیب کئی، ما تا دروغجن وی، ربا زما مدد وکا. نو غم در لفظ استعمالی. نو قرآن شریف کے رب العالمین فرمائی لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً. اللہ چے رب لفظ استعمال شو، اللہ بھی ادھر گوز بتے لدا سے شے جوڑ کم لکه دا په غنمو باندې چې څاروي وګرځي او چوره چوره ته جوړه شي، چې ټوکړي ټوکړي کم درد. او حضرت ابراهیم علیه السلام څه وایي؟ مخکې جمعه مې درته ویلي وو چې کوم وخت کې حضرت بچې خپل حضرت اسماعیل او بی بی هاجره پرېښودله، نو چې الله نه ولا سوال کې ما خو قصه درته کړې وه یو دوه جمعې مخکې. نو څه وایي؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اے اللهم نوی ربنا، اے زمان رب ما خو بچی پرېښودل په داسې دشت و بیابان کې چې هېڅوک نشته. الله تعالی دوی مدد فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. الله څوک ولا راوله. او چې کوم مخکې بیت الله جوړی یا څه وایي؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. بیا د رب لفظ استعمالی. او قوم سره چې مقابله راځي، قوم وایي دا بوتان زموږ خدایان دي. وایي نه، بل رب السماوات والارض. رب لفظ وایي هغه ذات چې د اسمانونو او د ځمکې تربیت کوونکی دی، جوړونکی دی، چلونکی دی، قائمونکی دی، ساتونکی دی، حفاظت کوونکی دی.